د سوات د جمعې د ورځې یوه لویه سانحه چې د سیالکوټ دسکې سره تعلق لرونکي فیملی چې وه هغه راغلي وو د سوات جنت نظیر نظارو د نظارو کولو دپاره خو د بدقسمتۍ نه په مقامي هوټل کې هغوی د سحر ناشته کوله او د سوات دغه سیلاب بېرحمه موجونو چې دی هغوی د ځان سره یوړل او پوره فیملی چې دی د دغه اوبو ښکار شوه په دې کې چې دی مور ورسره لونه ورسره بچي اوس چې دی نو 4 کسان چې دی هغه لا میسنګ دي د دریای سوات په اوبو کې 10 کسان چې دی هغه ریسکیو شوي دي او سیالکوټ دسکې ته چې دی نو دغه لاشونه چې دی هغه وړی شوي دي او دغه سیالکوټ کې دا وخت کې یو لوی غم کې هغه چې دی ډوب دی او د ضلع سوات نااهل انتظامیې سره چې دی دلته کې کم آن بورډ ریسکیو ټیمونه په کار وو د ټولو چې دی ناکامي وه او دغه ناکامي چې دا د سوات دپاره یو لوی سوال جوړیږي دا وخت زما سره کم چې په دې دریای سوات کې بغیر معاوضې نه بغیر سلالچ نه کار کوي دا ملګري موجود دي خپل نوم راته ووایه زما نوم جی احمددین دی د پیزاګټ اوسېدونکی یو او تاسو څه ټایم راوتې سهار موږ خو سهار دغه 8 بجې باندې راوتي نو څه ګڼئ کم 4 کسان چې میسنګ دي نو د هغې دپاره تلاش تاسو وکړو نو کم ځایونه یې ولټول دا وخت څه اطلاعات دي نو موږ خو دغه پیزاګټ نه شروع وکړه او د دې پوله په ریکورډ د دې سره پورې لکه موږ دا سین ټول وکتو خو په دې ځای کې لاش موجود نه دی ټیک ستاسو نوم څه دی ښایسته رحمان څومره وخت نه ستاسو تجربه ده په دې جالو خپله د 14 کالو نه یې پخپله کوو ټیک او چې کله په سوات سیلاب راشي نو تاسو بیا په دریای سوات کې بغیر معاوضې نه بغیر معاوضې تاسو څه نوم دی محمد سلیمان تاسو هم چې دی نو بغیر معاوضې نه کار کوئ دلته په دریای سوات کې چې کله سیلاب د دې لپاره او جی بس موږ ته پته ولګي چې سیلاب دی یا څوک تللی سین کین خطې زموږ پسې ځان رسول بالکل جی دا تاسو را سره خپل پیژنګلو وکړه السلام علیکم ستاسو نوم څه دی ما عبدالرحمن عبدالرحمن دی نوم دی دا هغه خلک دی چې د دې سره سره محمد هلال هم یو ځوان دی خو هغه اوس چې دی مونږ میلاو کو په بړخیله کې دی او بیا د سوات د دریای سوات د سر نه بیا شروع کوي دغه میسنګ کسانو دپاره